الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما د کلي وطن او زما د قوم خوږو ګلونو السلام علیکم. تاسو ډېر خوش قسمته یئ چې تاسو ته الله پاک په دې معاشره کې داسې یو کس درکړی دی چې هغه بغیر د څه لالچه او بغیر څه د پیسو ستاسو خدمت کوي لګیا دی او د هغو چې کوم پروګرام شروع کړی دی د کمپیوټر نو تاسو خو دې نه ډېر نه یو واقف خو د مشرانو ته پته ده چې دا راتلونکی دور بلکې مولده دور دا صرف او صرف د کمپیوټر دی. تاسو چې په دې کې لږ هنر هم حاصل کړئ نو د دې روزګارونه هم ډېر دي، پرایویټ سرکاري او هر قسم د دې هر څه ته ضرورت دی. که هغه چېرته وړوکی دکان ولې نه وي تاسو نږدې وګورئ، تاسو ټول به تللي دي امتیاز مال ته، ټول کار په کمپیوټر دی. بلکې نن چې تاسو کم یو کار کوئ هغې کې د کمپیوټر دا تعلیم دا ډېر لازمي دی. که تاسو خپل موبایل نه پیسې ټرانسفر کوئ، که ایزي پیسې استعمالوئ یا ځان ته پیکیج کوئ نو بچو په دې کمپیوټر کې تاسو ډېر زیات انټرسټ واخلئ. زما زوی دی صدیق ریحان ته پته ده اوس اوس یې ریسنټ میټرک وکړو. زما د هغه باس وویل بچی ته میډیکل ووایه. هغه ویل نه بابا وایي زه کمپیوټر ساینس ویم. خو زه په دې یو خبره قایل کړم پېښور ماډل سکول چې کوم ماشوم ټاپ کړی دی ما ته یې باقاعده نوم وښیولو او راته یې لیسټ وښولو. هغه هم کمپیوټر ساینس کې په اسلامیه کالج کې د ایډمیشن لپاره اپلای کړې وه. نو دغسې زما زوی هم په اسلامیه کالج کې کمپیوټر ساینس کې ایډمیشن واخیستو. نو زه تاسو ته بار بار وایم چې دا کمپیوټر ساینس چې کوم دی دا ډېر د فایدې شیز دی او دا داسې فیلډ دی چې دې کې ډېر کم کسان دي. باقي چې هر یو ماشوم نه تپوس وکړي ته به څه جوړېږي، هر یو وایي زه به ډاکټر جوړېږم، هر یو وایي زه به انجینر جوړېږم. نو دا فیلډ دومره لکه کنجسټډ شوی دی چې دې کې نور ګنجایش نشته. نو تاسو د کمپیوټر تعلیم ښه په شوق سره حاصل کړئ. عمده که یو شیز دی لکه ایم ایس ورډ چې واخلئ دا بیا مخکې سپلیټ کېږي، عمده یې بنیاد دی چې اوس ځینې زده کوئ نو انشاءالله تاسو به خپل مستقبل کې ډېر کامیاب یئ. او زه بیا هم د صدیق ریحان ډېر شکریا ادا کوم چې دی بغیر څه لارې څه لګیا دی او غریب خپل محنت کوي. زما ټولو مشرانو ته خواست دی چې دوی سره هر قسم تعاون کوي، مونږ هم ورسره کوو او چې دوی هم ورسره وکړي نو انشاءالله د الله مدد به وي او دا مونږ ټول به یو وسیله جوړ شو. نو دی به څه ورکړي، د علاقې ته به څه ورکړي، د غریبانو خلکو ته به څه ورکړي. خو د ده لږ انکارجمنټ پکار دی. والسلام.